Class 10th Biology, Chapter 3 Coordination, Lecture 3. په تیر شوي لیکچرو کې مونږ د نروس سیستم او د نروس سیستم سره د هغې ټایپس نیوران، ریسپټر او پیرپټل نروس سیستم، سنټرل نروس سیستم دا ډیفرنٹ کوم ټاپکس دا مونږ کور کړو. ریفلیکس ایکشن ریفلیکس ایکشن چې کله لاس یو نیډل سره ټچ شي نو دا هغه نیډل سره ټچ کېدو نه بعد ډایرکټلی په خپل لاس راغونډ شي بغیر د سوچ نه او دې ایکشن ته کیږي نون ایز ریفلیکس ایکشن. په ریفلیکس ایکشن کې بل موږ سره بلینکینګ اف آیز اگزامپل دی، یعنی سترګو ته چې رڼا څنګه مخامخ شي نو ډایرکټ سترګې په خپله باندې کوم دی نو پټې شي، دې ته بلینکینګ اف آیز وایي. دریم چې کوم موږ سره اگزامپل دی نو هغه جرکینګ اف دی نی، یعنی چې کوم دا کونډۍ ده چې دا کونډۍ په څه باندې ووهي نو دا خپه په خپله په بره باندې ځي، د هغې کې چې کوم دی نو مومنټ پروډیوس کېږي. نو دا تمام موږ سره اگزامپل دي د ریفلیکس ایکشنز. اوس دا ریفلیکس ایکشن دا اټومیټک دی، اټومیټک ویل کېږي سپانټینیس یعنی خود به خود کېږي. دا امیجیټ دی، امیجیټ ویل کېږي ودن نو ټایم، دې کې ټیم نه لګي، دا په سیکنډونو کې په خپله خود به خود چې کوم دی نو پرفارم کېږي. نو امیجیټ مطلب دی ودن نو ټایم. دا کویک انوالنټری دی او انوالنټری مطلب دا وداوټ ویل اف باډي، د جسم بغیر د سوچ نه دا په خپله کېږي. دا فکسډ ریسپانس دی، یعنی په تمام چې څومره مو انیملز دي یا تمام هیومنز دي پای کې چې کوم د دې ایکشن دی نو هغه فکس دی. که د ماشوم لاس هم په غنه باندې راشي یا په ازغي باندې یا په سبل څه باندې میخ وغیره باندې هغه هم راغونډېږي، او که د اډلټ کس لاس چې کوم دی نو په ازغي وغیره باندې راشي نو هغه هم راغونډېږي. که د ماشوم خپه وغیره په ازغي وغیره باندې راشي نو هم هغه راغونډېږي په سیم پیټرن کې، هم په اکه پیټرن کې د اډلټ هم. نو دا په ټولو کې د دې پیټرن سیم دی، نو دې ته ویل کېږي از نون ایز فکسډ ریسپانس. اوس د دې چې کوم ریفلیکس ایکشن دی نو دا موږ سره په یو پاتوی سره کېږي او هغه پاتوی ته ریفلیکس آرک وایي. او په ریفلیکس آرک پاتوی کې چې کوم دی نو ډیفرنٹ دا پکې مشتمل دي. لومبی سټپ کې چې کوم دی نو په دې کې څوک مشتمل دی نو هغه دی ریسپټر، یعنی دا کس دی د ده لاس چې کوم دی نو ازغي سره ټچ شوی دی نو د هغې په وجه باندې دا سکن کې چې کوم ریسپټر دی چې هغه موږ سره میسیجز وړي د پین باره کې نو هغې میسیج اغوستی. بیا دغه چې کوم میسیج دی نو دا بیا فارورډ کړی دی او دا تللی دی چېرته راغلی دلته کې سپاینل کارډ ته د سنسري نیوران په ذریعې سره، او د سنسري نیوران نه چې کوم دی نو هغه میسیج د راغلی دی اسوسییټیو نیوران ته، اسوسییټیو نیوران پای باندې ډیسیژن ورکړی، هغه تللی بیا موټر نیوران ته، او د موټر نیوران په ذریعې سره چې کوم دی نو بیا دلته کې مسل ته یعنی افیکټر ته میسیج راغلی، او چې مسل کنټریکشن نو دا لاس چې کوم دی نو د هغه پیننګ دی نه په بره باندې تللی دی. نو دې دا چې کوم ریفلیکس آرک دی نو په دې کې څوک انوالو شو، یو شو ریسپټر، بیا سنسري نیوران، بیا ورپسې اسوسییټیو نیوران، بیا موټر نیوران او بیا افیکټر. او آرک دراصل دې ته ویل کېږي لکه فرض کو دا یو سرکل دی، د سرکل یو حصه که هغه غټه حصه وي او که وړه حصه وي هغې ته آرک وایي. یعنې فرض کو دې دندې پورې دې ته مونږ به ا ووایو او دې ته دا چې کوم باقي پاتې څومره حصه دی ته مونږ بي ووایو، یعنې دې نه والا دې دی پورې. اوس که دا بي حصه دی او که دا ا حصه دی ته دراصل آرک وایي. نو د دې کس چې کوم میسیج دی نو هغه راغلی دی د کوم دی نه دی نو هغه راغلی دی د لاس د دې پوینټ نه او چېرته راغلی سپاینل کارډ ته. خو بیا د سپاینل کارډ نه چې کوم انفارمیشن د موټر نیوران په ذریعې سره تلي نو هغه د لاس دې پوینټ ته تللی دي، یعنی د کوم دی نه چې میسیج راغستلی شوی دی نو هغه پوینټ ته نه تللی بلکې دې پوینټ ته راغلی دی، بایسپ مسل ته راغلی دی. نو دا موږ سره یو کمپلیټ سرکل نه جوړیږي بلکې یو هاف سرکل فارمیشن کیږي. نو په دې وجه باندې
او دا هف سرکل فارمیشن د چا نه شروع کیږي؟ دا د ریسپټر نه بیا راځي سنسری نیورون ته، بیا اسوسییټیو نیورون، بیا موټر نیورون او بیا راځي افیکټر ته. نو دا هاف سرکل فارمیشن په وجه باندې دې ته کې از نون ایز ریفلیکس آرک. اوس دې کې کومه اگزامپل ویلو، نه پاغه اگزامپل کې یو دا دی لکه دې کې کوم دی نو د دې کس دا نی باندې چې کوم دی نو دې په ذریعہ سره وتر ډب ورکړی دی او دا کس چې کوم دا خپل دا په بره پوزیشن باندې تلی دا. نو کدا هر کس هغه چې کوم دی په چیر کې دا شانته ناس وي او دا هغه چې کوم دی نو کونډه تر ډب ور کې د په ذریعہ سره نو دا هغه به لیک چې کوم دی نو دا په اپر پوزیشن کې موومېنټ کوي. دویم موږ سره دا اگزامپل بلینکینګ اپ آیز دی. نو دا ماشین د سترګو ته چې کوم دی نو دا نیولې دا بیټري، نو دا غیر رڼا په وجه باندې دا سترګې ډایرکټلی په خپل باندې شوي دي. نو دا بلینکینګ اپ آیز شو، یو نی جرک شو، یا لاس وغیرہ چې کوم دی ګرم یا نیډل وغیرہ سره ټچ کېدل، دا موږ سره اگزامپل اپ ریفلیکس ایکشن دی. اوس ریفلیکس ایکشن دراصل څوک کنټرول کوي؟ نو دا موږ سره کنټرول کوي سپاینل کارډ، او سپاینل کارډ چې کوم دی نو دا ودین نو ټایم کنټرول کوي. دینه پس چې لاس یا خپا یا بل دی چې کوم دی نو انجری جوړ شي او هغه بیا درد کوي، نو دا ټول سيزونه بیا موږ سره څوک کنټرول کوي؟ برین. دا لاس راغونډېدل، خپا راغونډېدل یا دا سترګې پټېدل، دا ریفلیکس ایکشن دی او دا موږ سره چې کوم دی نو د ریفلیکس ایکشن په ذریعہ سره کنټرول کیږي. خو دینه بعد چې کوم دا لاس درد کول یا خپا درد کول، نو دا دراصل څوک کنټرول کوي؟ برین. نو د دې ریفلیکس ایکشن چې کوم دی موږ سره په سروایول کې ډېر غټ اهمیت دی، یعنی دغه باډي پروټیکټ کوي د انجری نه. ریسپټر چې کوم دی نو په هیومن باډي کې هیومن باډي کې مین ریسپټرز دي او ریسپټر چې کوم دی نو دا موږ سره میسیجز ریسیو کوي د باډي د انوایرنمنت نه، کاغه انټرنل انوایرنمنت دی او ایکسټرنل انوایرنمنت دی او پای کې چینج راشي، نو هغه چینج چې کوم دی نو هغه ریسیو کوي ریسپټر. په ریسپټر کې ډیفرنٹ ټایپس دي. یو دی فوټو ریسپټر، هغه ریسپټر چې د لایټ په موجودګۍ کې کار کوي، نو هغه دی آیز. بل سونو ریسپټر، هغه ریسپټر چې هغه موږ سره د ساوند ویوز په وجه باندې کار کوي، هغه دی اگزامپل ایر. بل کیمو ریسپټر، هغه چې موږ سره کیمیکل ډیټیکټ کوي، یعنی د یو مالیکول د هغه نیچر ښيي. نو که چا باندې یو سالن بویو لګي نو پته وته لګي، دا شانته ک پخې روجي وغیرہ هغه بویو وغیرہ سمیل پته وته لګي. او کمالګه چې کوم دی په جواب باندې کیدن د ټیسټ نو د پته لګي چې دا مالګه ده یا چینی ده. نو دغه قسمه د یو مالیکول نیچر معلومېدل د ټیسټ په ذریعہ سره یا د سنس اسمیل په ذریعہ سره، نو د دوه د وکی از نون ایز کیمو ریسپټر. بل دی میکانیکل ریسپټر. میکانیکل ریسپټر هغه چې موږ ته پریشر یا ټچ خي، یعنی لاس وغیرہ سره ټچ کېدل یا چې کوم دی په لاس وغیرہ باندې کاڼي یا خخته یا بل څه کې خودل یا په سر باندې څه درون سیس کې خودل او هغه په ذریعہ سره معلومېدل. دیس از نون ایز ا میکانو ریسپټر. دین علاوه نور مختلف قسم ته ریسپټر دي لکه پین محسوس کېدل، هنګر، ترست، پلایر، خوشحالي شو، ایموشنز وغیرہ. نو دا موږ سره د څه په ذریعہ سره کې وي د هیلپ اف ریسپټر. خو په دې چپټر کې دوه ریسپټر چې کوم دي نو هغه ډیسکرایب کیږي. نو هغه یو دی فوټو ریسپټر. فوټو ریسپټر ته بل نوم هغه سره کیږي ویژوال ریسپټر، او ویژوال ریسپټر په تور باندې کار کوي آی. آی چې کوم دی نو د هیومن بینګ دا دوه دی فیر دی او دا په کې پیس کې په یو خاص پلیس کې موجود دی، هغه ته کیږي آربټ. دا کمپلیکس سټرکچر دی او دا د بال په شکل کې دی او د دې چې کوم وال لیدا آی نو هغه درې لیر باندې مشتمل دی. د ټول نه چې کوم بهر تر تلیر دی ته سکلیرا وای، او بیا دغه سکلیرا چې کوم دی نو مخه طرف ته یو ترانسپیرنٹ سټرکچر جوړ کړی دی او دغه چې کوم ترانسپیرنٹ دراصل ویل کېږي هغه ته چې پای کې لایټ او پکې چې کوم دی سایټ یعنی رڼا پکې تیری دي شي او دیم نظر پکې تیری دي شي. چې څنګه دا دی هوا ده یا پاکي اوبه دي، نو په اوبو کې چې بالکل مکمل سرنګ منګ پکې نی نو آی کې کلان د ارث پراتی کاڼي وغیرہ نه غخکاری، ځکه دا اوبه موږ سره ترانسپیرنٹ دي.
دا شانتي دا هوا د نه په هوا کې چې کوم دي مختلف سيزونه مونږ ته ښکاري ځکه دا څه ده ترانسپیرنت ده. نو ترانسپیرنت دراصل شفاف ته ویل شفاف هغه سټرکچر ته ویل چې پای کې رڼا تیریږي او پکې نظر تیریږي. د دې چې کوم میډل لیئر دی نه ته کورایډ وای. کورایډ چې کوم دی نو دا موږ سره کلر پارت دی او کورایډ د دې سیلری باډي د دې په انټیریئر پارت کې موجود دي او د کورایډ سره چې کوم دی د انټیریئر چې کوم سیلری باډي دا نو دې سره یو کلرډ پورشن موجود دی په سنټر کې آی ته ویل کی آیرس او د دې نه علاوه د آیرس سره چې کوم دی نو یو بل سټرکچر موجود دی چې هغه به تور اوپننګ یو سوراخ په تور باندې کار کوي آی ته وی پیوپل. د پیوپل نشاته چې کوم دی نو موجود دی لینس او د دې دا چې کوم لینس دی نو دا اٹیچ دی د سسپنسری لیګامنټ سره او د ټول نه چې کوم انر لیئر دی نو هغه ته کېږي ریټنا. په ریټنا کې فوټو ریسپټر سیلز دي دا سیلز دي چې هغه موږ سره ایمیج کنورټ کوي نورو امپلس ته نو هغه ته فوټو ریسپټر سیلز ویل کی او فوټو ریسپټر سیلز دوه قسم دي یو راډ دی دویم کون دی. راډ چې کوم دی دا په ډیم لایټ کې کار کوي یعنی د سن چې کوم ریډیشن دی نو داغه په ځای باندې دا که دا سن ریډیشن نوی موجود او ډیفیوز لایټ موجود نو عموم کار کوي. سحر او ماهام کې دا چې کوم ډان او ډست دی نور لانی راحته د نور رڼا نی پریوته نو دغه لایټ ته ډیفیوز لایټ وای. نو په ډیفیوز لایټ کې موږ سره دغه وخت کې کم یو دا کار کوي دا موږ سره دراصل راډز کار کوي او دیم دا چې کوم ماهام تیار پریوزي دغه دوران کې راډز کار کوي. اوس دا راډز چې کوم دی نو په کته زراړه موجود دی نو اوم راډز کار کوي خو راډز چې کوم دی موږ ته یو ایمیج هي دیم دا ایمیج چې کوم ریزولوشن دی هغه نه کوي یعنی پرس کو رز دا او یو کس د ډیر زیات لري نه را روان دی نو سترګې په ذریعه سره موږ ته پته لګي چې یو کس را روان دی خدا پته راته نه لګي چې کم رنگ ته کپړې چولې دي او څوک دی او سایز وغیرہ چې کوم دی لا پوره نه ښکاري چې تر کوم پر هغه ډیر انتهایی لري وي خو چې څومره بیا هغه رانږدې کېږي نو ته پته د کپړو هم لګي د باډي سایز هم لګي او پته دا هم لګي چې څوک هم دی نو دا دراصل دا وروسته چې کوم دا ډیفرنشیشن کوي دا هغه کس د کپړو او د تمام سیزونو چې کوم کلر وغیره ښکاره کېږي نو دا بیا موږ سره د کونس په ذریعه سره ښکاره کېږي. نو یو ایمیج ښکارېدل بلیک اینډ وایټ ایمیج ښکارېدل دا راډز کوي او یو کلرډ ایمیج چې کوم دی نو ډیفرنشیشن کلر ایمیج چې ظاهري دا دراصل بیا کونس کوي. نو کونس چې کوم دی په ډیم لایټ کې کار نه کوي او راډز په ډیم لایټس کې کار کوي او کونس چې کوم دی نو موږ سره په ریډیشن کې کار کوي یعنی د نور چې کله شعاګانې موجود وي. راډز چې کوم دی نو دا موږ سره روډوپسین یو پیګمنټ پیدا کوي او دا روډوپسین پیګمنټ جوړیږي د وټامین ا نه نو چې د کم کس د وټامین ا ډیفیشنسي وي نو داغه د کلر بلایندنس بیماری وي یا نایټ بلایندنس بیماری وي هغه ته بیا چې کوم دی په ډیم لایټ کې څه نخکاری. او دا د آی چې کوم دی هغه سټرکچر دی په دې آی سټرکچر کې چې کوم دی نو موږ سره د ټول د اوټر موست چې کوم لیر دی دا ګری کلر کې چې ورکړی دا نو دا دراصل سکلیرا ده دا سکلیرا دا سره راغلی ده دا سکلیرا دلته کې په انټیریئر پارت کې دا غبلجنګي سې جوړ کړی بهر طرف ته راوتون کې سې جوړ کړی دا چې کم بهر طرف ته راوتون کې سې جوړ کړی دا دراصل موږ سره کم قسم تر دا دراصل موږ سره ترانسپیرنت ده. بیا دا چې کم دی نو موږ سره دا سکلیرا دا سره راغلی ده او دا د آی مکمل کمپلیټلی چې کوم آی بال دی هغه کور کړی دی. سکلیرا پسې چې کوم لیر دی دا پرپل کلر کې ورکړی دی نو دا لیر د دې د اندازې شروع شوی دا پرپل او دا راغلی دلته کې بیا چې کله دا لیر دا پرپل لیر دی نو دې ته وایي کې کورایډ دا دویم لیر دی. دا کورایډ دلته کې په انټیریئر کې دا خط تک شوی دی او دویم چې کوم دی نو دا کورایډ په انټیریئر کې د سره لیګمنټ اٹیچ دي دا چې کوم دا فایبر لایک سټرکچر دی دې ته دراصل لیګمنټ وایي. بیا د ټول نه چې کوم انټرنل لیر دی دا براون کلر کې چې ورکړی دا دی نو دا لیر دراصل موږ سره څوک دی دا دی ریټنا دا د په گرین کلر چې کوم دی نو چړاوم دا دراصل موږ سره ریټنا ده. او دا چې کوم ریټنا لیر دی نو په دې ریټنا لیر باندې څوک سیلز موجود دی دی باندې راډز او کونز سیلز موجود دی
او دا ریټنا چې کوم دلته په انټیریور کې چا سره اټیچ ده د لینز سره اټیچ ده. اوس بیا ګوره د دې بلجنګ سایډ نه به شروع کو. دا بلجنګ چې کوم دی نو د دې نه واخله دې پورې دا بلجنګ سایډ دا چې کوم دی نو موږ سره د سکلیرای سره او دا بلجنګ چې کوم دی نو ترانسپیرنٹ بیا د دې بلجنګ لیر نه د نه شاته چې کوم دی نو څوک موجود دی دا سټرکچر موجود دی. د سټرکچر ته دراصل سوی کی د ته کی آیرس دا یعنی سترګه کې چې کوم د خلکو مختلف کلر وي د چا خړ کلر وي د چا تور کلر وي د چا اودي کلر وي نو دا اټول دراصل موږ سره د سنه جوړي دا د آیرس نه جوړ دا آیرس دی. بیا آیرس پسې شاته چې کوم دی کې یو اوپننګ موجود دی دا سوراخ موجود دی او د سوراخ ته کې از نون ایز ا پیوپل. اوس د پیوپل دا چې کوم سوراخ دی نو چې کله دلته کې دا لیګمنټس دا کنټریکټ شي نو دا پیوپل چې کوم دی دلته کې دا بند شي او چې کله دا لیګمنټس ریلیکس شي نو دا پیوپل چې کوم دی د لپاره د رڼا د لپاره چې کوم دی نه داسې رڼا د بار نه داسې د ناراضي نو دا کولو شي. بیا دې کې چې کوم دی کې موجود دی لینز د پیوپل نه بعد او دا چې کوم لینز دی نو د لینز نه بیا موږ سره دا شاته سټرکچر د دې شواګان دلته کې پروزي په ریټنا باندې او په ریټنا باندې ایمیج جوړیږي. نو دا چې کوم دی موږ سره جنرال سټرکچر شو د آی نو دا جنرال سټرکچر کې ټول نه اوټر موست لیر نو هغه سکلیرا بیا دا سکلیرا چې کوم انټیریور پارت دی نو هغه ترانسپیرنٹ او کارنیا ته لري. بیا د واپسې چې کوم میډل لیر دی نو هغه ته کورایډ دا پرپل کلر کې دی کورایډ دا انټیریور څنګه تھکنس دی او هغه چې کوم دی نو ایکسسری لیګمنټس سره دی. بیا دا کورایډ چې کوم دی کې دا انټیریور پارت دی نو دا کنورټ شي آیرس ته او آیرس موږ سره په آی کې چې کوم پیګمنٹ پارت دی چې چا بلو آی وغیرہ نو هغه پارتس. بیا آیرس پسې شاته چې کوم دی نو دلته کې څوک موجود دی پیوپل موجود دی او پیوپل پسې شاته چې کوم دی څوک موجود دی لینز موجود دی او دې په ذریعه سره چې کوم دی نو موږ سره بیا دا چې کوم دا راځي ریډیشن راځي د ایمیج والا نو هغه راځي دلته کې او چرته راځي دلته ریټنا ته او په ریټنا باندې بیا راډز او کونسلز موجود دي او هغه راډز او کونسلز چې کوم دي نو هغه بیا کنورټ کوي ډیفرنٹ ایمیجز ته او هغه ایمیجز کنورټ کوي بیا نرو امپلس ته. اوس دې کې د آی چې کوم بیک سایډ ته نو دې کې دا موجود دی دته کې اپټیک نرو او دا اپټیک نرو هغه نرو امپلس وړي برین ته او دې کې یو بل سټرکچر موجود دی چې هغه موږ سره کوم دی نو بطور ډیفرنٹ کم سیلز دی راډز اینڈ کونسلز آپ کې موجود دی ایته پوویا وي. نو دا چې کوم دی نو موږ سره سټرکچر اپ آی اوس د سټرکچر اپ آی کې چې کوم دی نو موږ سره د کې دنه چیمبر دی یعنی د دې نه والا او تر دې لیند پورې دا یو چیمبر دی او دې چیمبر ته چې کوم دی ویل کیږي از نون ایز ایکوس هیومر او بیا د دې نه واخله تر دې پورې یو بل چیمبر دی چې د لینز نه شروع شوی دی او تر دې دلته کې ریټنا پورې دی او دې چیمبر ته ویل کیږي ویټرس هیومر. نو دا چې کوم ایکوس چیمبر دی دا د ایکوس هیومر نه ډک دی او دا چې کوم ویټرس چیمبر دی نو دا د ویټرس هیومر نه ډک دی. دې کې چې کوم دی نو دا کم کونسلز دی نو دې نم یو خاص قسمه پیګمنٹ پیدا کیږي ته آیوډوپسین وایي او دا موږ سره د آیوډوپسین کې د هر کلر د لپاره جدا جدا ریسپټر موجود دی یعنی آیوډوپسین کې ریډ هم شته گرین هم شته بلو هم شته او دې کې چې کم سنسیشن کم کلر دی تخکاری نو هغه کلر چې کم دی ته په پکچر کې راشي داغه مطابق سنسیشن پیدا کیږي او هغه سنسیشن دی بیا لیږي د اپټیک نرو په ذریعه سره برین ته. دین علاوه دې کې چې کم دی نو یو سپاټ موجود دی په دې ریټنا باندې آیته بلایند سپاټ وای نو په بلایند سپاټ باندې کم دی نو there is no rods and cones rods او cones په دې باندې نشته په بلایند سپاټ باندې نو که په بلایند سپاټ باندې ایمیج جوړ شي نو هغه ایمیج به چې کم دی نو موږ سره بیا نه کیری کیږي برین ته. دې کې یو بل سپاټ موجود دی ته کې فوویا او په فوویا سپاټ کې چې کوم ایمیج فارمیشن دی نو هغه په فوویا باندې کیږي
او فوبیا کې راډز او کونسلز چې کوم دي نو په لارج نمبر کې موجود دي. میکانیزم اف ویژن، د ویژن چې کوم میکانیزم دی نو لومبه به لایټ چې کوم دی نو هغه راځي چرته کارنیا ته، او دا کارنیا ده، دا کارنیا نو بیا لایټ زی لینس دا لینس دی، او د لینس نو بیا لایټ زی ریټنا ته، او په ریټنا باندې بیا ایمیج جوړیږي، او چې کوم ایمیج په ریټنا باندې جوړ شي نو دا هغه ایمیج نه هغه نرو امپلس ته کنورټ کول دا د راډز او د کونز کار دی، او هغه چې کوم نرو امپلس وي هغه بیا د اپټیک نرو په ذریعه سره ځي برین ته، او برین به چې کوم دی یو مینینګفل کنډیشن ته یو خاص قسمه سټرکچر پہچان ته چې کوم دی کنورټ کی. نو که پرس کو یو کس دروازې ته کتلی نو دروازه ته برین وایي چې دا دروازه ده، او که بل څه سټرکچر ته کتلی نو د هغې مطابق چې کوم دی نو برین به ریزلټ ورکړي. بل دی ډس آرډر آف آیز، د آیز چې کوم دی نو مختلف قسم ته بیماری دي. سل ډیفیکټ چې کوم دی نو موږ سره د ورکینګ آف آی سره تعلق ساتي، او هغه د لایف کې چې کوم دی مختلف قسم ته ډسټربنسز کاز کیږي، د هغې د وجې نه نو پای کې یو بیماری ته لانګ سایټډنس وایي، او دویمه بیماری د ته شارټ سایټډنس ویل کیږي. شارټ سایټډنس هغه کنډیشن دی چې پای کې یو کس د نږدې نظر کار کوي، خو د لرې چې کوم نظر دی هغه کار نه کوي، یعنی نږدې سیزونه ورته ښکاري خو د لرې سیزونه ورته نه ښکاري. دې ته عام طور باندې مایوپیا ویل کیږي. او دې کې د آی بال چې کوم دی نو دا موږ سره د ایج د وجې نه دا elongated شي، او د هغې په وجه باندې د آی بال چې کوم دی نو موږ سره کنورټ شي شارټ سایټډنس ته. اوس د دې چې کوم ایمیج دی نو هغه بلډ ښکاري، او هغه ایمیج چې کوم دی د ریټنا نه مخکې جوړیږي. بل دی موږ سره د دې مختلف قسم ته کیورینګ دپاره استعمالیږي کنکیو لینزز، او دویم چې کوم دی نو لیزر آی سرجری کیږي، او د هغه آی سرجری په ذریعه سره په دې کارنیا کې ورته لیزر ولګوي، او هغه لیزر چې کوم دی نو بیا ورته د لینز چې کوم فوکس دی نو هغه ته برابروي. بل لانګ سایټډنس دی، نو لانګ سایټډنس هغه د ډیزیز ده چې پای کې د لرې نظر کار کوي خو د نږدې نظر کار نه کوي، نو دې ته لانګ سایټډنس وایي. په لانګ سایټډنس کې چې کوم دی نو موږ سره د آی بال دی راوړوکی شي، او چې کله آی بال په سایز کې وړوکی شي نو هغه ایمیج چې کوم دی نو د ریټنا په ځای باندې د ریټنا نه بهر طرف ته جوړیږي، او دې ته هایپر میټروپیا وایي. او د دې کیورینګ دپاره څه استعمالیږي؟ کنویکس لینز استعمالیږي، یا دویم چې کوم دی نو لیزر آی سرجری کیږي، یعنی کارنیا کې ورته لیزر لګوي، او د هغې په وجه باندې په اسانه باندې بیا آبجیکټ لیدی شي. اوس دا ډایګرام دی، په دې ډایګرام کې دا موږ سره یو نارمل آی ده، بیا دا چې کوم نارمل آی بال دی دا elongate شوی دی، او دې کنورټ شوی دی شارټ سایټډنس ته. نو دې کې دا چې کوم ایمیج دی د لومبي دلته کې نو دا ایمیج جوړ شوی دلته په ریټنا باندې، او دلته چې کوم دا ایمیج دی نو دا دلته جوړ شوی د ریټنا نه مخکې، ریټنا ته نه دی رسېدلی. نو چې ریټنا ته نه رسېدلی د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو موږ ته بیا ایمیج نه ښکاري، او دې کنډیشن ته کې شارټ سایټډنس. دې کې دا چې کوم لانګ سایټډنس والا دی نو دا ګوره د نارمل دې کې کم قسم ته کنډیشن و، نو په نارمل کې موږ سره ایمیج جوړ شوی و دلته کې په ریټنا باندې، دا ایمیج دی دا آبجیکټ دی، او د ایمیج دلته کې په ریټنا باندې جوړ شوی. اوس په لانګ سایټډنس کې دا آبجیکټ دی، او د ایمیج چې کوم دی جوړ شوی د ریټنا نه بهر طرف ته، نو چې د ریټنا نه بهر دا جوړ شوی دی د دې په وجه باندې دا بیا موږ ته بلډ ښکاري. نو دې کنډیشن کې بیا موږ څنګه قسم ته د دې کیورینګ څنګه کیږي؟ نو دا نارمل آی ده، نو دې نارمل آی چې کوم دی نو موږ سره د دې ایمیج هغه په کوم ځای باندې جوړ شوی دی؟ نو دلته کې جوړ شوی دی په دې ځای باندې ریټنا باندې، او دا شارټ سایټډنس والا آی بال دی، او دې کې دا لینز استعمال کړي کنکیو لینز. نو دا کنکیو لینز چې کوم دی نو موږ سره هغه چې کوم لرې آبجیکټ دی
نو د دې سترګې د شارټ سایټډنس والا چې کوم آیبال دی د نږدو نظر یې کار کوي خو د لرې نظر یې کار نه کوي. نو دې کې یې کنکیو لینز لګولی دی. نو دا کنکیو لینز که آبجکټ هر څومره هم لري خو هغه آبجکټ چې کوم دی دلته کې د لینز باندې د کنکیو لینز باندې جوړ کړي نو هغه د سترګې لینز ته نږدو شي د هغې په وجه باندې د هغې ایمیج بیا دلته کې په ریټنا باندې جوړیږي او بیا هغه موږ ته ښکاري. نو دا چې کوم شارټ سایټډنس والا کس دی نو دته څه استعمالول پکار دي د کنکیو لینز استعمالول پکار دي او د کنکیو لینز په وجه باندې د ایمیج به بیا جوړیږي په ریټنا باندې او چې د سره کنکیو لینز نه وي نو لده بیا ایمیج جوړیږي د ریټنا نه مخکې. دا شانته دا چې کوم لانګ سایټډنس والا دی نو د کنویکس لینز استعمالي او لده کنویکس لینز په ذریعه سره د چې کوم ایمیج دی هغه بیا په څه باندې جوړیږي په ریټنا باندې به جوړیږي او که بغیر لینز دی نو د ایمیج به چې کوم دی د ریټنا نه بهر جوړیږي هغه بیا بلډ ښکاري. نو چې که لانګ سایټډنس والا دی نو اوم به چشمه استعمالي او که شارټ سایټډنس والا دی نو اوم به چشمه استعمالي. نو یو قسمه چشمو کې به کنکیو لینز وي او بل قسمه چشمو کې به چې کوم دی نو هغه کنویکس لینز به پکې موجود وي.